علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې، د ژوند په خوشحالو کې به یې. پرون بیګا وزیر اعظم شهباز شریف صاحب چې سعودي عرب ته کله ورسېدو او هغې له محمد بن سلمان هغو چې کوم دعوت ورکړی او هغو چې پرون بیا کومه باهمي سټریټیجیک معاهده وکړه، د دواړو ملکونو په منځ کې معاهده وشوه. په هغه معاهدې کې ډېرې خبرې وي، ډېر نکات وو. په هغې کې یو نکات مضبوط دا و چې د یو ملک که د هر ملک د دواړو ملکونو کې چې په کوم هم ملک باندې څوک جارحیت کوي، نو دا به د دواړو ملکونو باندې حمله تصور کېږي. مطلب دا چې په کوم ملک باندې څوک حمله کوي، په سعودي عرب پاکستان کې چې هر یو ملک دی چې په دې باندې څوک حمله کوي، نو دا حمله به په دواړو ملکونو باندې تصور کېږي. دا ډېره مضبوطه معاهده وشوه چې یو اټمي ملک د یو ملک سره، د یو ښه معیشت لرونکي ملک چې کومه دی د دفاع معاهده کوي، نو یقیني دا په دغه مشرقي وسطی کې به انشاءالله ډېر پایدار امن راشي. او زه یم چې انشاءالله دا به د خیره څه اسرائیل غونده ملک له دا ډېر زور ورکړي، ځکه چې دا کوم حالات چې معمول روان دي په دې تناظر کې به دا ډېر غټ کردار ادا کړي چې اوس په دغلته د دفاع معاهدې سره نورې هم ډېرې سنګین خطرات چې کوم هغه پیدا کېږي، خو د دې سره به دغې عرب ملکو ته ډېر غټه پیدا وشي. دا خو ډېر خوشاینده کار دی، ډېر ښایسته کار وشو، ډېر ښکلی کار وشو چې دوه مسلمانان ملکونه راپاسي او هغه په دې خبره معاهده کوي که په ما چا غوزار کوو نو ستا دا غوزار به په ما تصور کېږي. مطلب دا چې دوی به اوس که پاکستان اټیک کېږي نو هغه به داسې په سعودي عرب چې کېږي، چې په سعودي عرب باندې کېږي به داسې کېږي لکه پاکستان چې کېږي. نو دا یو ورورولي ده، د مسلمانۍ ډېر ښه اقدام دی او ډېر خوشاینده کار وشو. ډېر پرې خوشحاله یو، عوام ډېر خوشحاله دي، دواړو ملکونو عوام تقریبا ډېر زیات خوشحاله دي. او د اسرائیل په دې دغه خو به سپر باندې بس اور بلیږي، منټکې به دوړېږي. خو د دې سره ته خبره کوم چې په سعودي عرب کې پاکستاني ډېر زیات دي، د حد نه بهر سیوا دي. په سعودي عرب کې زموږ سفارتي لحاظ ډېر کمزوری دی، چې د انډیا چیلیان 60 دي نو پاکستاني چې کومه دي په میاشت کې یو پیر یو 2 کسان 3 کسان ځي. نو زموږ دغه معاهدې سره سره که د پاکستاني کم دغه چې دي مسافر کم پردیسیان چې دي که په دغې حواله سره خبره شوې نو ذهن ته به ډېر یو اهم اقدام وي، ځکه چې هلته مسافر ډېر زیات تکلیف دی، سخت تکلیف دی. نو زه یم که انشاءالله د دې دفاع معاهدې سره دا اثر په مسافرو ته هم څه پیدې ورکړي نو ډېر غټ ښونه مزه به ورکړي. ستاسو په خیال د دې معاهدې سره به د دغې دواړو ملکونو په دفاع به څه اثر پرېوځي او آیا د دې نه به اسرائیل ته تکلیف میلاو شي او د دې نه بغیر علاوه چې کومه دی هلته کوم مسافر دي ستاسو په خیال هغو ته به د دې څه پیدې میلاو شي او که نه؟